الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة وإن أمر عليكم عبد حبشي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. زما محترم و معزز طلباء کرام ورونو، دا الله رب العالمین احسان او فضل دے، دا الله رب العالمین مهربانی دا چې الله رب العالمین په دې دور کې موږ خپل علم د زده کړې دپاره راوغوښتلو. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم انسانانو ته چې الله رب العالمین د خیر اراده وکړي، هغې دپاره د نیکۍ اراده وکړي، نو هغه انسانان الله رب العالمین خپل دین ته رابلي. نو تاسو هغه مخ د ځمکه کې هغه مخلوق یې، هغه انسانان یې، هغه خلک یې چې الله رب العالمین تاسو ته د خیر اراده کړې ده. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. چاره چې الله رب العالمین د خیر اراده وکړي نو د دین طرف ته فقاهت ورکوي، دین ته اراده ورکوي. تاسو ځان ته کم مه ګورئ، خپل عظمت خپل تکریم چې دی نو هغه کم مه ګڼئ، ځکه ستاسو په دې مخ د ځمکه باندې ډېر اوچت شان دی. او نور د طالب العلم فضیلت احادیثو کې هغه تاسو ته بار بار بیانېږي چې د طالب العلم څه فضیلت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من سلک طریقا یلتمس فیه علما سهل الله له طریقا الی الجنه. هغه را پرېږده نور چې دی نو دعاګانې ورته کوي، حتی الحیتان فی الماء، میان هم چې دی نو په اوبو کې دعا غواړي طالب العلم ته. دا چړچڼې چې تاسو وینئ دا هم دعا کوي تاسو دپاره، طالب العلم دپاره. دومره لوی فضیلت الله رب العالمین هغه تاسو ته مقرر کړی دی. نو تاسو ولې خپل ځان چې دی نو کم ګڼئ او خپل ځان ته چې دی نو د علم طرف ته شوق نه کوئ، علم چې دی نو هغه سپک ګڼئ. زما محترمو، زه تاسو ته یو دوه درې خبرې کوم، زیات نه، ځکه ټایم نشته دی. اول دا چې موږ په مدرسه کې وخت تیرو، ژوند تیرو، نو د مدرسې دا ژوند او مدرسه کې وخت تیرول دې دپاره یو څو خبرې لازمي دي چې خپل ځان سره وټاکو. ځکه زما محترمو اداره ستاسو دپاره هر قسم کوشش کوي چې تاسو ته هر قسم سهولیت هغه میلاو شي. هغې باوجود په تاسو باندې د طلباو امیران مقرر کړي دي. نو تاسو ته دا پکار دی چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث مد نظر باندې د هغه امیرانو د خبرو خیال وساتئ. دا نه چې امیر تاسو ته څه خبره کوي، تاسو د هغې نه غلطه فایده اوچته کوئ او غلط تاثر واخلئ او غلط طرف ته هغه خبره بوزئ او بیا کور ته لاړ شئ او هغه خبره غلط بیان کوي کور کې، او کور کې بیا والدین راځي او جامعه کې خبرې بیانوي چې یاره فلاني هلک زما زوی ته دا خبره وکړه، فلاني هلک زما زوی سره دا قسم تعلق وساتلو. نو دا خبره نه دی پکار. او بل دا امیران هم چې دی نو دیو ته هم رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه ډېر لوی امر موجود دی. هغه دا چې بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا. زیری ورکوي دې خلکو ته او سختی مه کوئ. خپل منځ کې چې دی نو اسانتیا پیدا کوئ، سختی مه پیدا کوئ. ځکه دغه امیران چې دی که چېرته دیو په دې لاندې کشرانو کې سختی پیدا کوي، نو زما محترمو دغه کشران بیا راپاسېږي تا سره سختی کوي. پکار دا دی چې موږ د کشرانو ته څه وکړو، اسانتیا را پیدا کړو. څومره اسانتیا چې زموږ نه کېږي داسې نه دي کول پکار چې زه مشر شومه، زه د ادارې طرف نه امیر شومه، بس زما ها اختیار دی که ګزار در کومه، که وهل در کومه، که هر څه چې د باندې کومه، دا پکار نه، نه داسې کول نه دي پکار زما محترمو. ځکه زه تاسو یو ورکوټی مثال در کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله رب العالمین چې په دې آیات کې فرمایي
چې دې مؤمنانو ته دا خبره وکړه چې اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اولی الامر نه مراد څه دی؟ همدغه امیران دي که نه. علیکم بالسمع والطاعه وان امر علیکم عبد حبشي، د دې نه څه مراد دی؟ همدغه چې کوم امیران په تاسو باندې مقرر شوي د دې خبره منل، د دې مشرفینو خبره منل، د دې اداریینو خبره منل، دا په موږ باندې څه شی دی؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه حکم دی. نو که دا حکم موږ ومنو نو کامیاب به ولې الله رب العالمین مونږ ته غوره امت ویلی دی که نه؟ یفقهو فی الدین، فقاهت چې په دین کې راکوي. نو د دې خبرو د وجې نه به راکوي زما محترمو. هغه دا خبره ده چې یو زمونږ امیر، یو زمونږ مشرف، یو زمونږ اداري هغه راپاسېږي او تاسو ته چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکم خلاف خبره کوي، نو بیا هغه مه منه. ولې؟ حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې طرف ته مونږ ته اشاره کړې ده. الله رب العالمین داسې مواقع جوړ کړي دي چې دا خبرې ټول چې دی نو هغه په دې کې حل کېږي زما محترمو. هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو وخت یو سریه ولیږله او د هغې امیر مقرر کو. هغه امیر چې په لاره کې لاړو غوسه شو، ځکه ما تحت خلکو په خبره نه ومنلې یا نور څه اخواتي خوا خبره به یې کړې وه. هغه ورته چې لرګي راجمع کړې اور بل کړئ، چې لرګي راجمع کړه اور یې بل کړو، اوس ورته شابه دې اور ته ودانګئ. د امیر خبره دې ونه منله. ولې؟ پکار دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته امیر مقرر کړی و که نه؟ هلته ورته پیغمبر فرمایلی و چې علیکم بالطاعة وان امر علیکم عبد حبشي، خبره به منئ، طاعت به هم کوئ، او که چېرته به تاسو باندې یو غلام مقرر شي نو د غلام خبره به هم منئ، ځکه امیر دی ستاسو باندې. دلته چې کوم دی نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلاف خبره وه، ځکه دیو ځان سره سوچ وکړو چې څه چل وکړو. موږ الله رب العالمین موږ ته چې پیغمبر رالیږلی د دې خبرې لپاره رالیږلی چې موږ د اور نه بچ کړي، او دا اوس موږ ته وایي چې اور ته داخل شه. دا څه خبره ده؟ دلته اوس ځان سره خپله سوچ وکړئ زما محترمو. که چېرته دغه امیران، دغه اداریین، دغه مشرفین تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امر خلاف خبره کوي نو مه منه. الله رب العالمین د مور او پلار څونه لوی اوچته مرتبه ده، د توحید نه وروسته الله رب العالمین د مور او پلار د نیکۍ امر کړی دی. خو که چېرته دا مور او پلار تا د شرک طرف ته رابلي فلا تطعهما، د دې خبره هم مه منه. خو یو خبره یاد وساته، دا نه چې بس الله ویلی چې فلا تطعهما تابعداري مه کوه نو ته هر څه کې پرېږدې. نه، الله رب العالمین بیا بل څه وایي وصاحبهما فی الدنیا معروفه. دیني خبره کې مه منه خو نور تابعداري کوه. ښه، دا نه چې بس بیخي ورته چې مورې وځه تا ماله دا خبره کړې پلاره زه بس کور نه ورکېږه، نه دا خبره صحیح نه ده زما محترمو. دلته دې کسانو څه وکړه؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خبره ماته کړله او د دې امیر تابعداري ونه کړله. خو په څه کې وګورئ زما محترمو، دلته یو نقطه ځان سره یاد وساتئ، هغه دا ده چې دلته دې صحابه او د دې امیر سره بد اخلاقي ونه کړله. ولې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه آیات چې دې امت ته پیش کړو چې فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول. الله او پیغمبر ته بچ تاسو په منځ کې اختلاف راشي، جنگ جګړه راشي، نو څوک الله او رسول ته لاړ شي. دلته دی هم د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم هغه خبره مخې ته کېښوستله چې الله رب العالمین چې پیغمبر رالیږلی دی نو څه دی رالیږلی دی؟ دې خبرې له رالیږلی چې موږ د جهنم د اور نه بچ شو، جنت ته لاړ شو. دلته خو تا موږ الټه جهنم په اور کې سوځئ، جهنم خو نه خو اور خو په اور کې هم سوځئ. هغه خبره دلته یې څه ونه کړه، بدماشي ورسره ونه کړله، مشروطي ورسره ونه کړله. ټیک ده، په هاسټل کې چې تا سره کم امیر صاحب، کم مشرف صاحب، کم اداري هغه تا ته تیزه خبره کوي نو ته څه مه کوه. وګوره که چېرته دا خبره د هغې په حق یې خو ویې منه، که په حق نه نو بد اخلاقي ورسره مه کوه، تیزه خبره ورسره مه کوه. څه به وکړي که بد اخلاقي وکړي څه چل به وشي؟ ته به بد اخلاقه حساب شي، ته به د الله رب العالمین تا به د دین نه محرومه کړي، تا ته به تکلیف میلاو شي چې ادارې والا به ته چې زه نهاري شه تګ راتګ، هغه د بد اخلاقۍ سبب به څه میلاویږي همدا تا ته به میلاویږي زما محترمو. خو صرف څه شی دی چې اخلاق پرې نه دي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته یو خبره بله کړې ده چې ګورئ ته چې خپل اخلاق برقرار ساتې خو یو خبره بله هم یاد وساته، که بد اخلاقي وکړي نو څه به وشي؟ بد اخلاقۍ نتیجه به څه وي؟ هغه به تاوان تا ته رسېږي، خو
هغه د معاذ بن جبل رضی الله عنه هغه حدیث خپل مخې ته کېدوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله دعوت ته ولېږلو نو څه خبرې ورته وکړله انک تأتي قوم من اهل الكتاب فادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله. د دې حدیث په اخره کې ټکی الله رسول صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی هغه دا چې ګوره کومه خبره چې مني نو بیا بل ورته وایه چې کله مني بیا بل وایه خو یو خبره یاد وساته که ته د تا داعي زیاتې دي وکړو او تا چې دی نو تیزه خبره وکړله او تا د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم خلاف خبره دی وکړله نو دا خبره یاد وساته چې واتق دعوة المظلوم د مظلوم د خیرونه ځان بچ کړه. نو الله رب العالمین مونږ ته دا یو لوی پاور راکړی دا یو ایټم بم مونږ له الله رب العالمین راکړی دی خو مونږ خپل ځان څه کوو نه پېژنو. ما تاسو ویلې که نه چې مونږ خپل عزت خپل تکریم هغه نه دی پېژندلی چې الله رب العالمین مونږ له څونه شان او مرتبه راکړې ده لوی ایټم بم الله رب العالمین مونږ له راکړی دی. ټیک ده که مونږ دا امیر راپاسېږي مونږ سره زیاتی کوي مونږ سره بدي کوي مونږ هسې بې ځایه وهي مونږ سره ضد کوي مونږ سره تعصب کوي نو ته به څه کې بد اخلاقي به نه کې ته به څه کې د اعتدال لاره به نیسي ته به څه کې اسم مه کوه لاړ شه جومات ته او الله رب العالمین ته دعا وکړه خپل هغه ایټم چې الله تعالی کوم درکړی هغه استعمال کا ته بیا وګوره چې دا امیر چې تا باندې کوم زیاتی کړی دی د دې انتقام الله رب العالمین څونه ښه اخلي خو خبره دا ده چې تا مخې ته زیاتی نه یې کړی تا بد اخلاقي نه یې کړی که چېرته تا ورسره بد اخلاقي کړې اوس خبره ختمه. ځکه الله رب العالمین قرآن کې د صدقې متعلق خبره کوي که نه چې یو انسان چاله صدقه ورکړي او هغه ته دومره وایي چې یاره دا واخله او دعا راته کوه الله رب العالمین د هغه صدقې ثواب هغه ځای کې ختموي. ولې الله فرمایي انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. علما دې آیات لاندې لیکي تاسو وګورئ چې کوم انسان چاله چې یو روپۍ ورکړي او دا ورته ووایي چې یاره ما ته دعا کوه الله رب العالمین وایي چې بد تا صدقه ورکړې دعا دپاره کړې هغه تا ته دعا وکړه نو ما نه څه غواړې. اوس که چېرته ته دلته اراده ستا د نیکۍ وي او تا سره مشر تا سره امیر هغه زیاتی کوي نو ته څه وکړه غلی شه خپل اخلاق ځان کې پیدا کړه خپل ایټم استعمال کړه او که نه ته هغې ته هماغسې کې زه مړه دا کار صحیح نه دی ته پکې دا چا راوستی ته څوک یې زه به دا داسې کوم زه به هغسې کوم نو هغه واتق دعوة المظلوم هغه دلته کار نه کوي زما محترم ځکه تا خپل بدله واخیستله په کار دا دی چې تا هغه دعا واتق دعوة المظلوم هغه دې په خپل ځای باندې استعمال کړی وی نو بیا به ستا پاور او ستا طاقت چې دی نو هغه ډېر زیات وي. او بل دی امیرانو ته هم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ښودلی دی هغه دا هم ښودلی چې دا ځینې نه کوي چې بس امیر شوې مشر شوې نو د دې دا مطلب نه دی چې ته هر څه کې نو هغه کوه ستا دپاره اختیار دی نه بلکې چې کومه دایره الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم بیان کړې ده هغه دایرې په منځ کې به اوسېږي بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا دا به نه کې چې تا ته د مشرف د طرف نه تا ته د دایرې د طرف نه دا خبره ده چې ګیټ د هاسټل په دومره بجې بند که ته د هغې نه لس منټه مخکې بندې نو دا څه شی دی زما محترمو دا د ماتحت سره زیاتی کول دي داسې کول نه دی پکار. تا ته چې ووایي چې یاره ستا د ټایم د چې و هغه دومره بجې دی او ته ناوخته راځې دا یو قسم د تا باندې تا زیاتی وکړو ولې تا ته چې د ادارې د طرف نه کوم ټایم مقرر شوی دی ته ولې نه ځې هغې خواله او چې بیا کله ګیټ بند شي بیا ته بدماشي کې بیا ته بد اخلاقي کې ولې خپل ځان سره سوچ وکړه زما محترمو یو څو د بد اخلاقۍ علامات دي هغه زه تاسو ته بیانومه خپل ځان سره په ګریوان کې سوچ وکړئ که چېرته دغه علامات په تاسو کې په مونږ کې موجود دي نو پوه شه چې زه دا خبره وایي انټرنیشنل بد اخلاقی یم صحیح ده که نه سرټیفیکیټ مې د بد اخلاقۍ اخیستی دی چې دا علامات چا کې موجود دي او که چا کې موجود نه نو لږ که څه لږ شان در پکې موجود دي هغه هم د ځان نه لرې کوي. اول تاسو وګورئ چې کوم امیر مقرر شي هر وخت کې به غوسه دا د غوسې سړی چې دی دا لوی بد اخلاقی زما محترمو
چې بس خبره نه شي یوازې د تندی را تریو کړي داسې به ته کوي داسې شی دی دا د بد اخلاقۍ لوی علامه ده زما محترمو. دویم چې په تندي باندې 12 بجې وي چې سلام هم کوي دا اوس څه چل دی څه چل یې کړی دی پوله پټۍ د سره شریک دی پلار دې ونه وجلی دی څه چل یې کړی دی لکه حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې غوره صدقه کم یو ده ولو ان تلقى اخاک بوجه کلاو تندي سره خپل رور سره ملاوېدل دا یو قسم د یو صدقه ده زما محترمو. دریم دغه لوی علامه زمونږ کې ډېر موجود ده زما محترمو هغه څه شی دی زر زر غوسه کېږي السلام علیکم مړه بس که پرېږده کنه سلام دینه دا لاس پرېږده کنه دغه غوسه کېدل زما محترمو دا هم د بد اخلاقۍ علامه ده زما محترمو. دا یاد کې خپل ځان سره ښه ذهن کې کېنوئ چې زه بد اخلاق څنګه جوړېږم په دې خبرو جوړېږم چې هره خبره ما د څوک کوي وړه خبره مې ماشوم راشي امیر صاحب السلام علیکم زه وداسې مړه بس کې کنه یو خو تا نه تنګې له راغلم. بل زما محترمو خبرو کې مبالغه کول وړه خبره یو دومره اوچتې پیش کړي او بل ضروری خبره هغه چې مونږ کې موجود ده خاص کر په مونږ طلباو کې د خلکو سپکاوی ډېر کوو مړه لرې که زه خو تکړه یم ما په کلاس کې ښه نمبر یې هغسې درته وګورئ کوشش نه کوي ټول عمر یې تباه کړو هسې وخت ضایع کوي دغه خبرې زما محترمه دا ټول د سپکاوي خبرې دي او دا د بد اخلاقۍ خبرې دي. اوس ښه اخلاق څنګه راځي انسان ښه اخلاق چې په ځان کې پیدا کوي هغه څه دي عاجزي کول تواضع کول زما محترمو حیا صدق رښتیا ویل نرمي کول صبر کول د علماو سره ناسته کول خو مشرانو طالبانو سره متقیانو طالبانو سره ناسته کول دغه د ښه اخلاقۍ صفات زما محترم په بل چا باندې بدګماني نه کول. یو مین خبره زما محترم هغه زه ته وکړم چې د ادارې د طرف نه د مشر د طرف نه تا ته چې کوم ذمواري وسپارلی شوه هغه کما حقه هغه شانتې ادا که خو د هغې نه زیاتي کار چې ته کې هغه ستا او ستا د رب په منځ کې معامله ده زما محترم. دا مه کوه چې کله بیا د ادارې د طرف نه تا ته کومه خبره وشي نو ته ګوره که نه زه خو پلانی کارم کوم ما ته خو دا کار سپارلی او زه اوس دام کوم څه دپاره د الله د رضا دپاره ټیک ده چې د الله د رضا دپاره کښېنه د الله نه د هغې بدله واخله ولې چې ته کار تا باندې کومه خبره راشي ته بیا بار هغې ته ګوره زه دا د الله رضا دپاره کوم ما ته خو ادارې نه دي ویلي ما ته خو پلانې نه دي ویلي ټیک ده ته چې د الله د رضا دپاره که نو اجر طلب هم د الله د رضا ده وکړه که نه لکه الله رب العالمین فرمایي چې صدقه کم یو ده ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى د هغې پسې احسان نه کوي چې یاره ما ته خو ادارې دا کار حواله کړی زه ورسره دام کوم او احسان په هغې باندې بار کوو چې مړه اوس اداره دا نه ګوري چې زه دا کارونه کوم په دې یو وړه خبره باندې زه رانیولم ما چې کوم دی نو بهر د بوځي ما چې دی نو نهاري کوي ما دا کوي نه ته چې کوم کار د ادارې د ښودلو نه ما سوا کې د هغې اجر طلب د الله نه وکړه انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا دا ټولې خبرې ستا صدقه بربادۍ زما محترمو. نو دا یو څو نصیحتانه خبرې وي په دې باندې چې انشاءالله موږ عمل وکړو انشاءالله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه خبرو مصداق به وګرځېږو چې من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین هغه غوړوالی چې الله رب العالمین موږ ته مقرر کړی د هغې لاندې به راشو او کومې خبرې چې ما وکړلې نو خاص کر طلباو ته امیرانو ته په دې باندې چې عمل وکړئ څه تنقید نه او نه په چا باندې څه ګوته نیولو دا صرف ستاسو د تربیت دپاره ستاسو د مخ د وړاندې تلو دپاره ځکه چې کومه خبره تاسو ته بده لګي نو خپل ځان کې اخلاق پیدا کړئ اخلاق سره چې دی نو هغه خبره ختمه کوي نو انشاءالله نه به تاسو ته تکلیف وي نه به ادارې والاو ته تکلیف وي ته که دا وې چې یاره دا خبره زه اوس اخلاق سره وکړم نو دا راباندې مستېږي دا راباندې اوچتېږي نو ما تاسو ته ولویلې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته دغه خبره ښودلې ده هغه مستېدل د هغې پرېږده چې مست شي ته څه وکړه واتق دعوة المظلوم دعوت او دعا وکړه انشاءالله د هغه مستي ده هغه چې د هغه به ختمېږي. الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین دې مونږ کې ښه اخلاق پیدا کړي
او الله رب العالمین دې مونږ کې د صبر ماده را پیدا کړي او الله دې مونږ له علم نافع راکړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر